اور بیا چې اسلام رالی هغه یو انسټیټیوشن ور جوړ کی یو اداره ور جوړ کړه او هغه څونه ډیولپمنٹ وکړي څونه وده وکړه او نن په دنیا کې هغه څونه خورېدلې دي. مکسیکو دا رنګه ماول د لکه سرخاب د چوبلار سره یو شی اندسته کې نه بس کیوچا جیب د سو وای کیوچا یو انصاف نشته. بس پاور چې دی هغه څه دی پاور چې دی سو کسانو په لاس کې په یو ملک الته ادارې وده نه کوي. د یو سړي چې ته خواهش پرکې د 500 کسانو د ماخستن ډوډۍ کیږي نو زموږ په دا وطن کې به څومره ډېری آیډیاز د خلک په ذهنو کې چې هغه په آیډیاز په ذهن کې دی مړسي آیډیا هم سره مړسي هلته هر سړی چې دی هغه دومره سکیور دی چې هغه د ایجوکیشن سره د هیلث سره د سکیورټي سره د سوشل سکیورټي سره دا ټول کارونه چا دي دا د سټیټ دی سټیټ یو ورکی سټیټ د دې ریسپانسیبل دی او دا د انکلیسیو انسټیټیوشنز یو ایگزامپل دی. اگر اگر کوم چې ایکسټرکټیو ورژن اف سټیټس دی هغه ته یو فیسیلیټیز نشته که فیسیلیټیز ته هغه داسې فیسیلیټیز دي چې هغه ته ډیولپمنٹ دغه څه نه پرېږدي. کوم چې آتھرز دي ډیرن او رابنسن چې دي دا دواړه دغه وایي ته چې غریب یې دا تا ځانه دی غریب کړی دا ته غریب کړی یې ته غریب ساتلی چا ساتلی هغه مشرانو چې ستا د ملک ستا د کور طاقت یې په لاس کې دی. دا ایټرس دا ډېر واضح مجلس کوي وایي ستا د پاپولیشن ستا د کلچر ستا د لینګویج د جیوګرافي د دې سره تعلق د دې ډیولپمنټ د سره تعلق نشته. دا د انسټیټیوشن سره کار لري. دا هر بوک چې مارکیټ له راځي اور هغه فیمس کیږي اور د مارکیټ کې بیسٹ سیلر راځي دغه څه وجوهات وي یعنی دغه کتاب لیکونګ ته اور د کتاب وی لیکل شوی دی پر څه وجوهات لیکل شوی دی او د دې لیک به د راتلونکي وخت یا د حاضر وخت د اکیډمیشن د پاره د رائټرز د پاره لیکوال د پاره پولیټیکل او اکیډمیک سکالرز د پاره و دغه څه امپلیکیشن د اثرات وي کوم خلک به څومره زده کړه زن کوي او د زده کړې به څومره امپلیکیشن پر سوسایټي او پر اکیډمي او پر ډیولپمنٹ پر پالیسی او پر سټریټیز باندې او په سټیټ کې یا آوټ اف د سټیټ په ګلوبل پرسپیکټیو باندې لکه دا کتاب چې لیکل شوی دی وای نیشن فیل په دې کې نه کال لګېدلی دی نه دوه لګېدلی نه درې لګېدلی په د 15 کاله محنت دی د یو سړي د یو ټیم او په هغې کې هغه مغزن ایونټس راخیستي دي هغه د جیوګرافي او د هسټري ایونټس راخیستي دي هغه یې پرېوزي کړي دي چې انسان د کومو پیمانو راتېر شوی دی کم کارونه کړي دي او کم کارونه هغه انسان اصلاح خواته بیولی دی کم کارو انسان چې دی هغه تباهي خواته بیولی دی. یعنی نن په دنیا کې دوه لیول ایگزیسټ کوي یو لکه امیر یو لکه غریب. امیر ولې دی غریب ولې دی د بیسیکلی دا کنسپټ راخصوي چې یعنی یو سړی که امیر سوی دی هغه به چی امیر سوی یو سړی که غریب سوی دی غریب پات سوی دغه وجوهات سوی نو دی چې کم رائټر دی ډیرن اور جیمز رابنسن چې دی دا دوه رائټر دی دا د خپل یونیورسټي د پوهنتون بیسټ اکانومیست دی د MIT او د هارورډ د چې هغه په دنیا کې ډېر ښه په ډېر غټ نامه ورته ویل کېږي اور د دواړو یونیورسټیانو سره یو کورس هم ویلی دی پر ریسرچ باندې او پر پیس اینډ کنفلکټ باندې د هارورډ او د MIT اوس موږ راځو د کتاب د ریویو خواته. ریویو کې موږ هغه پوینټونه راخو چې هغه کتاب رائټر چې دی هغه لیکوال چې دی هغه بیان کړی دی او چې هغه ډېر ضروري ایونټس دي ډېر ضروري نکتې دي چې هغه موږ راواخو بیان یو اور دې سره موږ دا وکړو چې دا کوم بیانات چې موږ کوو د کتاب چې موږ هغه به موږ لینک کوو د پاکستان سره چې موږ پاکستاني سوسایټي کې وسیږو نو هغه موږ لینک کوو د پاکستاني سوسایټي سره چې هغه سړي چې کوم مجلس کړی دی هغه د پاکستاني سوسایټي سره څه تعلق لري اور لږ به موږ داسې
ریلیجیس بیکګراوند هم وګورو چې زموږ پر مذهبي پهلو باندې پر دې باندې کوم کارونه سوي دي او هغه څرنګه راستل شوي دي پر هغه باندې به موږ هم یو پوینټ وګورو. دی په دا کتاب کې مجلس کوي چې موږ مخکې دا ویلي چې جیوګرافي چې ده د یو ملک لوکیشن چې دی د یو ملک آبادي چې ده چې دا ملک چیرې آباد سوی دی د هغه آباد کېدونکي د هغه طریقې سره تعلق یعنی پاکستان په ساوت ایشیا کې دی دغه رنګه ډېر ملکونه په سنټرل ایشیا کې دي ډېر ملکونه په افریقا کې دي هغه جلا جیوګرافي ده استرالیا جلا جیوګرافي ده یورپ جلا جیوګرافي ده امریکا د سنټرل امریکا ده یا ساوت امریکا دا یو جلا جیوګرافیانې دي. نو دی وایي چې موږ دا ګیس کوئ چې یاره جیوګرافي چې ده هغه میټر کوي چې یاره یو ملک به څومره ترقي کوي. دی دلته دا مجلس چې دی ریجیکټ کوي وایي جیوګرافي د دې سره داسې تعلق شته نه د جیوګرافي یو تعلق نشته ستا د سوشل سیسټم ستا د کلچر د دې سره هیڅ تعلق نشته. ته پښتون یې ته عربی یې ته اجمی یې ته افریقن ہے تا آسٹریلین ہے تا امریکن ہے تشدار زیا د دې هم تعلق نشته سره کلچر هم تعلق نشته سره لینګویج تعلق نشته چې ته به ترقي کوي که نه کوي. بیا دی وای کوم چې د یو ملک سربراهان دي هغه ناخبره کوم چې د هغو ناخبري ده یعنی اګنورنس دی هغه شان مجلس سره د اخلاص اور هغه په لیډرشپ کې دي د دې هم د سره تعلق نشته چې هغه دی خامخا د دې یو وجه وګرځېږي چې هغه دی ناکامه ملکونه ترقي د نس کولی وده د نس کولی او کوم ملکونه چې ترقي کړی د هغه کې دا شی وي. دلته دا مجلس کې دی وایي بیسیکلی چې یو ملک ترقي کوي که هغه په نارت کې که په ساوت کې که په ایست کې که په ویسٹ کې که په سنټرل کې د دې دا شانو سره تعلق نشته. دا چې تعلق لري دا د چیز سره لري دا د انسټیټیوشن سره لري د ادارو سره لري. کومې ادارې هغه ادارې چې هغه د سټیټ د پاره فاونډیشنز لري چې فاونډیشنز لري هغه ادارې چې دي هغه ملکونه جوړي او دا هغه ادارې چې د ملکونه تباه کوي. بیا به دې کې مختلف مثالونه ورکوي. زه د کتاب صحت کې یو مثال درکوم چې بیا موږ هغه تمید بیا سټارټ کو نه د بوک د ریویو ده. د عربیانو چې کوم ژوند و د آب صلی الله علیه وسلم او د سټیټ اف مدینه څخه مخکې خو ډېر ستړی ژوند و د باربرین ژوند یولو جنګونه سره کول پر روښانه په کلو جنګونه سره کول پر سرمایه جنګونه سره کول یو اداره یې نه درلوده مطلب دا د لیوانو ژوند و یو ارګنایزیشن نو کې یو ډېر ستړی ژوند چې و د عربیانو تېراوی. د هغه بعد په دې کې د آب صلی الله علیه وسلم ظهور وشو د هغه د وجود او د هغه د اسلامایزیشن او د اسلام د کنسپټ او د فلسفې سره دی له یو اداره رااله هغه یو اداره ور جوړه کړه یو انسټیټیوشن پولیټیکل انسټیټیوشن یې ور جوړ کړي. د هغه انسټیټیوشن د جوړېدنګ سبب یعنی هغه ته اداره ور جوړه کړه چې موږ هغه ته وایو چې انسټیټیوټ اف مدینه یې جوړ کړي. د سټیټ اف مدینه کنسپټ یې ورکړي. په کنسپټ کې بیا فردر پولیټیکل اکنامیکل سوشل نور چې کوم ادارې راځي چې هغه د یو ملک د یو وطن ضرورت دا ټول ور جوړ کنسپټ ور جوړ کړي. یعنی دا د دې بوک سره زه په دا لیټل دا یو واضح مثال دی چې د آب صلی الله علیه وسلم او د اسلام د وجود سمخ کې د عربیانو څه حال وو او بیا چې اسلام رالی هغه یو انسټیټیوشن ور جوړ کړي یو اداره ور جوړه کړه او هغه څونه ډیولپمنٹ وکړي څونه وده وکړه او نن په دنیا کې هغه څونه خورېدلی دي. پر هغه باندې په مزید پر ریفارمز باندې کار سوی دی نه د سوی هغه جلا مجلس موږ په هغه ټایم فریم کې موږ مجلس کوو چې یعنی آب صلی الله علیه وسلم یو کنسپټ ورکړي یو انسټیټیوشن یې ورکړي پولیټیکل انسټیټیوشن یو عرب ته ورکړي او د هغه ځایه عرب ډیولپمنٹ شروع کړي ایکسپینشن یې شروع کړي سرمایه ورته راغله مځکه ورته راغله هر څه
ډېر شان ورته راغلل. هغه کې بیا اکنامیکل چې کوم انسټیټیوشن هغه ور ډیولپ کړي چې هغه و غریب ته و مظلوم ته و هر سړی ته انصاف ملاوه دی، او راکم چې ویجز و هغه لیبر چې کوم ویجز ورکو، دا تنخواه چې موږ ورکو یا کرایې ورکو، هغه یې ډیفاین کړو. نو هر سړی چې هغه په هغه انسټیټیوشن کې په هغه سټیټ اف مدینه کې خوشحال و، که یهودی و که نصرانی و که مسلمان و، هغه پر دې اتفاق وکړي او اتحاد یې وکړي چې دا یو ښه کنسپټ دی او په دې کنسپټ سره موږ ترقي کولی شو. نو دغه رنګه ډیرن او رابنسن هم دا کنسپټ ورکړي چې هر اداره چې دا هر یو ملک چې دی هغه پر یو انسټیټیوشن باندې د دې ډیولپمنټ کېدلی سي. بغیر انسټیټیوشنل ډیولپمنټ چې دی هغه د نشي راتللی. په هغه کې بیا دی چې هغه انسټیټیوشن فوکس کوي، کوم چې تیورایز کوي هغه کوم انسټیټیوشنز دي، پولیټیکل اینڈ اکنامیکل انسټیټیوشنز، یعنی سیاسي او اقتصادي چې کومې ادارې دي دا چې ستا د سټیبل وي او و دې سټیبلیټي پر دې پر ډیولپمنټ باندې کار کیږي، نو هغه ملکونه چې دي هغه بیا ترقي کوي. دلته بیا دی چې دی رایټر چې دی هغه خپل یو تیوري ورکوي، یو دوه کنسپټ چې دی هغه ټیبل کوي. هغه وایي چې یو انکلوسیو انسټیټیوشن دی او یو ایکسټرکټیو انسټیټیوشن. دا دوه انسټیټیوشن چې دی دا په دنیا کې ایگزیسټ کوي. دا هغه دا دوه انسټیټیوشن د پیرامیټر او د کلکولیشن نسخه د هغه سټیټ ډیولپمنټ او ډسټرکشن یا کوم هغه سلو پیسیو فیزز چې دي د ډیولپمنټ د هغه پیسیو فیزز باندې روان دي هغه چې دی هغه ډیفاین. هغه لکه څنګه دلته وایي یعنی جیوګرافي چې دی هغه میټر نه کوي. هغه یې څنګه نه کوي؟ اوس که موږ د امریکې مثال واخلو، په امریکا کې امریکې ته موږ نارت وایي، یعنی کوم چې نارت ریجن دی په دې کې کتې په میپ کې لیدلي نارت امریکا او د امریکې چې کوم بارډر دی په دې کې بارډر چې د میکسیکو سره دی، یعنی خو بیخي کوچنی ډسټنس، یعنی دواړه څنګ پر څنګ لکه پاکستان افغانستان څنګ پر څنګ دا رنګه بارډر سره لري. خو دا دوه د بارډر پر یوه سایډ او پر بل سایډ باندې چې کوم دا نیګولس اریزونا ده او بل نیګولس سونورا ده، دا دوه ریجن چې دی اریزونا چې ده هغه د امریکې سره ده او سونورا چې ده هغه د میکسیکو سره ده. هغه وایي وتر د ډیویژن وګوره او د دې ډیویژن چې دی هغه ته فلورش وګوره، ډیولپمنټ وګوره، ته انسټیټیوشنز وګوره، پولیټیکل او اکنامیکل. اوس امریکا څومره پروګرس کړی دی، ورته چې میکسیکو له چې ته ولاړ سې وکړه دی لکه سرخاب له چې ولاړ سې، بلکل میکسیکو دا رنګه ماحول دی لکه سرخاب له چې ولاړ سې، نه یو شی نسته کې، نه بس که یو چا جیب د سو وایي، که یو چا یو انصاف نشته، بس پاور چې دی هغه هر څه دی. لیکن ته چې برته امریکې ته راسې د هغې په روډ کې، په انفراسټرکچر کې، په ایجوکیشن کې، په هیلث کې، مطلب هر هغه انسنټیوز چې هغه یو سټیټ یې و کامن مین ته ورکوي، و کامن پاپولیشن ته ورکوي، د هغه یو جلا سټینډرډ دی. او دلته چې ته بیا میکسیکو ته راسې د هغه بیا جلا سټینډرډ دی. اوس دا خدای ځایونه دي چې ما دا دواړه ځایونه په خپلو سترګو لیدلي دي چې هلته څومره ډیولپمنټ دی او په میکسیکو کې څومره ډیولپمنټ دی. دا وایي و د دې ریزن څه دی؟ د دې ریزن چې دی هغه انسټیټیوشن دی چې هغه پر پولیټیکل او په اکنامیکل انسټیټیوشن باندې دومره کار نه دی کړی چې هغه ډیولپ سي. اچھا هغه کار چې نه دی پر سوی، ډیولپمنټ نه دی پر سوی، دی وجه څه ده؟ کوم چې پاور ایلیټس دي، دا پاور چې د یو څو کسانو په لاس کې په یو ملک کې هلته ادارې وده نه کوي. کوم چې پاور پولیټکس دا غواړي چې ټوله سرمایه ماله راشي، یعنی چې سرمایه ماله راشي، دی چې دا مجلس کې دا سرمایه ماله راشي زما په جیب کې ولویږي، نو زه به څه کوم؟ نو خو زه خو کرپشن کوم، زه به غلاوې کوم، زه به ستی حق خورم. د یوه سړي چې ته خواهش پوره کوې د 500 کسانو د ماخستن ډوډۍ کې ځي، د 500 کسانو د سهار ناشته کې ځي، د 500 کسانو د غرمې خوراک کې ځي، چې یو خواهش پوره کوي، نو هغه خواهشونه پوره کوي. دلته دا زموږ وروستي وسایل، زموږ وروستي حقوق هغه په دا خپل جیب کې اچي.
یعنی په زرو او په لکاو په کروڑاو د خلکو حقونه چې دی هغه د کرپشن اور د فیک ډاکومنټیشن د فیک یعنی هر دا ایلیډ چې د کوشش کوي چې د تاسو کوم ریسورسز دی هغه ایکسټریکټ هغه خپل جیب کې واچي او خپل سیستم وچلي ته بدل ته د هر څه غافل یو شی باندې خبر نه به ایجوکیشن لري نه به هیلث لري نه به یو څه لري د مجلس کې وایدا چې په کوم ملکو کې چې هغه ایکسټریکټیو ورژن اف انسټیټیوشن ایگزیسټ کوي الته پاور چې دی یو څو کسانو په لاس کې دی یو څو کسان لکه زه به یو څه مثال درکم چې دا زما ذاتي اوپینین دی زما په پاکستان کې چې کوم بیروکراسي دی او یو ملټری بیروکراسي ده نمبر 1 دویم سیول بیروکراسي ده دو دریم چې د هغه پولیټیکل بیروکراسي ده څلورم چې د هغه ریلیجیس بیروکراسي ده دا څلور بیروکراسیانې په مختلف ټایم فریم کې په مختلف انګلز باندې په مختلف فریمز کې چې دا ایگزیسټ کوي چې هغه د وطن وسایل مختلفو نظریو په فلسفه او په پالیسیانو چې دی هغه اخی بجیب کې اچي خپل خواهشات خپل ژوند په شایسته کوي او عوام کوم چې هغه ستړي ورته پداري نو دی وایي کوم چې ایکسټریکټیو ورژن اف انسټیټیوشن په کوم ملک کې ایگزیسټ کوي الته پاور دی سو کرپټ خلکو په لاس کې نو الته چې دی هغه انسټیټیوشن ډیولپمنٹ بدانه کې چې هغه پیسې عام خاص سره د نزي کوم چې انکلیسیو انسټیټیوشن فریم چې هغه چې ایگزیسټ کوي الته چې دی هغه ملکونو وده کړه د ترقی کړه د ریفارمز راغلي دي پر انوویشن پر انوینشن پر ریفارمز باندې کار کیږي دلته هغه یو بل مثال ورکوي هغه وایي د سنځدې په شپېتو په اویا ټایم فریم کې په 1960s and 70s په دا فریم کې د نارت او د ساوت کوریا یو کنسپټ راځي نارت کوریا چې دا هغه لیفټیسټ ورژن دی لیفټیسټ ورژن دا رنګ چې هغه ټورډ رشین سنټریک دی او کوم چې ساوت کوریا دا هغه ټورډ امریکن سنټریک دی پالیسیز او سټریټجیز او ریفارمز مینجمنت او انسټیټیوشنز درشه نو دا دواړه ملک په یو فریم کې چې هغه ډیویژن سوی دی او ته نارت کوریا وګوره چې دا ډیولپمنٹ څنګه دی او ته ساوت کوریا وګوره ساوت کوریا یو ایمرجنګ سټیټ دی نه فورث ایمرجنګ سټیټ اکانومي روانه دا ټیم په دنیا کې د دې وجه څه ده چې الته انکلوسیو انسټیټیوشنل فریم چې دی الته ایگزیسټ کوي په ساوت کوریا چې پاور چې دی هغه پولیټیکل پاور دی تھرو ووټینګ چې دی هغه سړی ووټ کاسټ دی دا ووټ چې کوم مینډیټ دی هغه غلای کیږي نه دا فارم 47 او د 45 کنسپټ نسته اوریجنل یو کنسپټ ایگزیسټ کوي چې تا چاته ووټ ورکړي هغه برازي نو ته به خامخا سړی راولي غلط ونه راولي که غلط راولي خو بیا ستا حقوق غلا کوي لکه اوس کوم حالات هر سړی هر څه نه کړي نو د ساوت کوریا او په نارت کوریا کې دا دی په ساوت کوریا کې چې کوم ګورنمنت راځي هغه پیپل اورینټیشنز لري یعنی هغه حکومت راځي چې هغه د عوام د پاره د عوام د فلاح د پاره کار کوي دا هغو ته ساینس او ټیکنالوژي وګوره ایجوکیشن یې وګوره هیلث یې وګوره ټیکنالوژیکل ډیولپمنٹ یې وګوره په هر ملک کې هغه یو ډېر کامیاب روان د هغه رنګه دغه په څنګ کې چې یو دیواله په مابین کې د نارت کوریا د هلته عوام د هر څه ما خبره یو شی نسو سره یعنی عوام دا مفلوج ساتلی دی که بس ډوډۍ پیدا سوله یا یو د سټیټ چې هر سنټرز نو د خوشاله ول الته ون مین شو ده یو خاص ګروپ سره پاور سره د چا کرپشن کوي او ریسورسز ایکسټیټ کوي په جیب کې اچي دا غرانګه د برته په بیک ګراوند کې زی اثر دا وای کوم ټیم چې کورونل ټایم پیریډ ولو ایکسپنشن شروع یعنی ایکسپنشن چا کاوي سپینوم کاوي فرنچوم کاوي انګلیشوم کاوي مسلمانانو په دا ټیم کې ایکسپنشن کاوي اوس کوم کالونیز جوړ شوي دي لکه په ساوت امریکا کې چې کوم کالونیز جوړ شوي د موستلی سپینش یعنی سپین الته چې دی هغه کالونیز جوړ کړي ولې الته خپل ایکسپنشن کاوي او الته
اکسویشن کول، ایکسټریکشن یې کول. نو هلته چې دوی څه کول، دوی چې به ورلو دا سپینش چې به ورلو، پر یو کلي ورلو، پر یو علاقه او په یو ښار ورلو، د هغه ښار چې به یا ګورنر بي یا به میر معتبر یا به خان ملک و د هغه وخت ده، هغه ته به ویل چې ستا په علاقه کې تا سره څه سوني دي، زیورات دي، چاندي ده، هر هغه شی چې هغه قیمتي دي راوړه، هغه به راوړو، دوی به هغه سامان ځل واخیستئ، کسان بیا الله تعالی حکم ده. دا طرح ایکسویشن کول. دغه رنګه فرینچ هم کول، دغه رنګه انګلیش هم کول، خو دا سپینش چې دی دا ډېر زیات مشهور و په دې حواله سره. خو دغه رنګه برټش هم د دې ځایه څه $47 trillion وړي دي سب کانټیننټ سره. نو دغه رنګه دا ایکسټریکشن چې و دا کالونیست پیریډ کې دا کول. دغه رنګه دلته بیا دوی مثال ورکوي چې مایا یو ډېر اولډ سیولایزیشن و، په سیولایزیشن کې ډېر وده درلوده ده. دغه چې ورلو چې ایکسپنشن یې شروع کړي، هلته هغه ټوله سیولایزیشن یې ختم کړي، د هغه ځایه څه دوی چې څو سرمایه وړله، څوله سرمایه یې وړله. یو همدارنګه بیا هغه ملک و خان یا د وخت چې حاکم د سټیټ باچا و، هغه ته به ویل چې به یې ته منډه سونه او دا راوړه، موږ به تا پرېږدو. هغه فرق کوي چې ورو په ورو جنه سوني و، دا به ټوله ورجمع کړو، دغه ورځ بیا هغه هم پسې مړ کړي. هغه ټوله خلک به سلیو کړو، غلامان به کولو، په غلامان به بیا څه به کول، کاشتګاریان یې به کولې، ایکسویشن یې به کوئ، لکه سندک پروجیکټ شروع دي، دارنګه پروجیکټونه به سټارټ کو، سوني و، ګولډ و، مینز و، منرلز و، ایري و جواهرات یې راکښل، دا سپین و، فرانس و، انګلیر ته سره وړل، دا کار یې کول. نو دغه سوسایټیز د هغه ټایم سره کمپلیټ شکار. اچھا بیا دلته راځي، بیا دغه سوسایټیز چې دي دلته چش کول، دلته ډیولپمنټ نه کوي. بیا چې کوم چې فرینچ کوم چې انګلیش کالونیست جوړېدلې، لکه مثال کې طور په موږ هم انګلیش کالونیست پاتې شوي، اسټرالیا هم پاتې شوې ده، دغه رنګه امریکا هم پاتې شوې ده. په امریکا نه چې انګلیش ولاړو، د اوله وجه د جیمز ټاون جوړ شو. بیا ته څو دوی چې هلته ورنو، هغه نو سره منله، ډېرو خلکو سره ومنله، ډېرو خلکو دا کوم چې ډېر انډیانز هغه نو سره منله، هغه په جنګ سره راغله. نو هلته د دوی چې کومه دا د سلیو کنسپټ و، دا هلته دومره نه و چلېدی. بیا دوی ټیبل ته راغلو چې بای موږ ته چې دا موږ ته به داسې کو، ته فارمز باندې کار کوئ، اګریکلچر فارمینګ کوئ، هر کار چې کوئ، په هغه کې موږ ته د شیرز درکوو، که شیرز نه وي موږ ته ټیکس راکوو. او خدای دې چې دا مخکې د موږ سره په جنګ راغلي دي، نو هغه دا نو سره منل. اول به یې موږ ته په پولیټیکل کلچر او سیسټم کې موږ ته ویټ راکوي، خپل شیرز راکوي، موږ ته ځای راکوي. نو پر دې بهامي دغه باندې اشتراک باندې چې دوی بیا هلته ډیولپمنټ سټارټ چیرې په امریکا کې، یعنې هلته چې هغه دغه فاونډیشن یې شروع کېدی په بهامي اشتراک باندې، هغه انکلیسیو ورژن و د انسټیټیوشن چې هغه ډیولپمنټ سټارټ روان. دغه رنګه دی د افریقې د ملکو مثالونه ورکوي، د ساوث امریکې د ملکو مثالونه ورکوي، چې هغه مثالونه چې دي هغه کې کوم ایکسټریکټیو فارمیشن یا ورژن اف انسټیټیوشن چې پاتې شوي دي، هغو طریقې نه ده کړې. کوم چې انکلیسیو ورژن اف پاتې شوي دي، هغو طریقې کړې ده. اوس انکلیسیو ورژن کې بیا شته چې هلته دا دي، هغه هلته سټیټ انسټیټیوشن چې دي، د هغو اورینټیشن چې دي هغه پبلک دی. هغه پاپولیشن ګوري چې باید زما د پاپولیشن مسلې څه دي، ایجوکیشن دی، ایجوکیشن ورکي، هیلث دی، هیلث فیسلټیز ورکي، انفراسټرکچر دی، انفراسټرکچر ورکي، ډیولپمنټس دی، سکالرشپس دی، انوینشنز دی، انوویشنز دی، ریفارمز دی، پر دې ټول کنسپټ باندې کار کوي. یو دماغ دی، په هغه کې آیډیا ایگزسټ کوي. مثال کې طور په دا ټایم په پښینو، په یارو، په کشلاو، په سرانانو، په برشورو، په توبو، په خانوزیو، په ګلستان، په دې مغزن خلق پراته دي، آیډیاز لري، خو د آیډیاز ته ټیبل کوي، هغه ډیولپ کوي او پریزنټ کوي، پروډکشن کې راولي، دا یو انویسټمنټ غواړي. د انویسټمنټ ستا نه هغه به ته لیونی، ته به یو ښه آیډیا چا راوړي، هغه یار ستا رنګ ګوره، ستا مخ ګوره، یار ته څه کوې، پلار دې څه کول، رښتې پلار کورنۍ در یاده کړي. یعنې هغه دا ستا آیډیا په سمجھ کې نه راځي. دا هغه آیډیا که ته په یو انکلیسیو سټیټ چې د هغه انسټیټیوشنز وي، لکه امریکا ده، لکه اسټرالیا ده، لکه برټش دی، لکه ساوث کوریا ده،
ته په هغې کې د آیډیا ورکړې، هغه که آیډیا په سمج کې راغله چې باید دا د انسانیت د فلاح دپاره زموږ په فایده کې د هغه پر تا باندې انویسټمنټ کوي. بیا چې په دنیا کې ټوله فلاسفر، سکالرز او ساینټسټ راغلي دي، هغو انویسټرز درلود، نو هغه د هغه انویسټمنټ په مت کې بیا تا د پروډکشن درکاو. په پروډکشن کې بیا شیر سره ډیوایډول، دا د اوله سر څه پالیسیز را روان. نو زموږ په دا وطن کې به څومره ډېرې آیډیاز د خلق په ذهنو کې چې هغه په آیډیاز په ذهن کې مړسي، دی مړسي آیډیا ورسره مړسي. یعنې دا زموږ چې کوم ورژن آف انسټیټیوشن دی د پاکستان، دا ایکسټیکټیو دی. په دې کې د یو څو کسانو په لاس کې پاور دی، او هغه پاور چې دی هغه د خپل فایدې دپاره استعمالیږي، د خپل فایدې څخه هغه د دې داستی زموږ وروستۍ د حقوق او د ایجوکیشن د هیلث په مت کې چې کوم بجټ اصولا جوړیږي، هغه دی په خپلو جیبو کې اچوي، په هغو عیاشي کوي، او موږ وروستۍ او درپدرۍ او خوارۍ او زاراترکۍ او مصیبتو ته پرېږدي. د هغه رنګه یو بل مثال دی د لکه د انکلوسیو انسټیټیوشن سټیټ او د ایکسټیکټیو انسټیټیوشن سټیټ. رایټر وایي چې لکه اوس کارلوس سلیم یو بزنس ټایکون دی، میګنیټ دی د میکسیکو دی، چې هغه ډېر سرمایه‌داره دی او ډېر فیمس پرسنالټي ده په امریکا، په ساوت امریکا کې. نو هر کار چې دی خو فلحال بزنس ټایکون دی، شاید د چرس د هیروینو کار به هم کوي، خو بزنس دی، بزنس مین دی. د هغه رنګه بیل ګیټ دی. وایي په کوم اوس بیل ګیټ هم سرمایه‌داره دی او کارلوس سلیم هم سرمایه‌داره دی. و د دې دوه ډیفرنسز څه دي؟ بیل ګیټس پر څه کار کوي؟ پر انوینشن، انوویشن، ریفارمز، ډیولپمنٹ او ټیکنالوژي په مت. یعنی نوې شوی ایجادوي، په ایجاد کې وشان کې نوی ډیولپمنٹ راولي، او په ډیولپمنٹ کې بیا اعلی شان چې دی هغه نور د انسانیت د فلاح او د مفاد لپاره هغه راولي چې انسانیت ته یو فایده ورسیږي، د مصیبت راوخیږي. یعنی بیل ګیټ پر دې باندې کار کوي. پاکستان کې د پولیو پروجیکټ چلیږي، دا بیل ګیټ چلی، کارلوس سلیم نه چلی. شاید کته د میکسیکو یا چرس دې راغلی نو هغه د کارلوس پروډکشن هغه بدلی راغلی چې هغه په امریکا کې ډېر څنګه کیږي. نو دا دوه بزنسمنان، دا تر دا دوه بزنسمنان چې دي، یو د انکلوسیو انسټیټیوشن پیداوار دی، بل د ایکسټیکټیو انسټیټیوشن پیداوار. دا غرانګه پاکستان کې هم د کسان ستا چې هغه پر ډیولپمنٹ باندې کار کوي، پر ریفارمز او پر انوویشنز او پر آیډیاز ډیولپمنٹ کار کوي. داسې کسان هم ستا چې هغه ایکسټیکټیو ورژن لري، هغه داسې کار کوي چې هغه د صرف خپله فایده کوي. نو په کوم سټیټ کې چې ستا خپله فایده یې، هغه سټیټ چې دی هغه وده نشي کولی. کومې کالونیز چې سپینش، فرنچ پاتې شوي دي، په هغه کالونیز کې چې دی هغه ایکسټیکټیو انسټیټیوشنل ډیولپمنٹ هغه ډېر ایگزسټ کوي. کوم چې برټش کالونیز پاتې شوي دي په هغه کې انکلیس انسټیټیوشن زیات، یعنی هغه پر دې باندې زیات کار کړی. د هغه رنګه اوس موږ که د امریکې مثال راواخلو، ګویا هغه پولیټیکل د هغه چې کوم پولیټیکل اکانومي ده یا کوم اکانومیک ورژن چې دی هغه کیپټلیسټ، خو په هغه کې خلک ټیکسز ورکوي، ډېر ټیکسز ورکوي، 45 دی که 46-47% ټیکسز ورکوي. خو هلته ستا هر شی چې دی هغه سیکیور دی، یعنی سیکیورټي لري. په کوم مت کې لري سیکیورټي لري؟ چې هلته هر سړی چې دی هغه دومره سیکیور دی چې هغه د ایجوکیشن سره، د هیلث سره، د سیکیورټي سره، د سوشل سیکیورټي سره، دا ټول کارونه چا دي؟ دا د سټیټ دی. سټیټ یو ورکوي، سټیټ د دې ریسپانسبل دی، او دا د انکلوسیو انسټیټیوشنز یو ایگزامپل دی. هغه رنګه کوم چې ایکسټیکټیو ورژن اف سټیټس دی، هغه تا ته یوه فیسلیټیز نشته. که فیسلیټیز ته هغه داسې فیسلیټیز دي چې هغه ته ډیولپمنٹ دغه څه نه پرېږدي،
ته په هغه انسټیټیوشن کې په انسټیټیوشن په اداره کې ته به ډېر ستړی، نو ته چې ستړی هلته خو نو بیا ته ډیولپمنټ نسې کول. لکه مثال زه ته د مثال درکوم، زموږ ستوی په علاقه کې باغونه په دا کارټ سو چې دلته بجلی نسته. په کوم ملک کې چې په کوم قوم کې چې ټیکنالوجي اور ساینس اسپیشلی نیوکلیر ټیکنالوجي ایگزسټ کړي دغسې بجلی تللی نسي. نو مطلب ګورنمنټ بجلی نه درکوي، هغه نه غواړي چې ته ترقي وکړي، هغه نه غواړي چې نن دلته یو دی اواز راپورته شي چې زما حق ماته راکړه، هغه دا نه غواړي چې باید دلته یو سړی دومره ترقي وکړي چې د هغه ترقي په مد کې د هغه مور خوشحاله وي، خور یې خوشحاله وي، هغه تعلیم وکړي، تربیت یې وشي، پریشانه نه وي. یعنې زموږ په علاقه کې که یو سړی مړ شي، قتل شي، موږ ته قاتل نه معلومیږي. دا ایکسټرکټیو سوسایټي ده، دا ایکسټرکټیو انسټیټیوشنز دي. دلته چا چې څه وکړو یو لا اینډ آرډر سچویشن نشته، یو جسټس چاته نه میلاویږي. یعنې څونه غټې واقعات په بلوچستان کې شوي دي انکلوډینګ 8 اګست. د دې یعنې د دې یو چاته یو انصاف نه دی میلاو شوی. یعنې ډېر خلکو کیسونه روان دي، خلک یې د کورو څخه ورک دي، خلک یې مړه دي، د مځکې کیسونه دي، یو شی نه جوړېږي. یعنی دا پاکستانی ورژن چې دی دا یو ایکسټرکټیو ورژن اف انسټیټیوشن دا ایگزسټ کوي. دلته پاور چې دی هغه یو د سپیسیفیک بیروکراسي ده چې ما ته د نومون در واخستو، د هغو سره دا پاور ایگزسټ کوي او دا هغه خوري ورڅټي. و عام رعایا و عام سړي ته یو شی یوه فایده نه رسېږي. یعنې ته په سکول کې بکس نه لرې، اوبه نه لرې، پلی ګراونډز نه لرې، لایبرریز نه لري، کمپیوټر لیب نه لري، ټیکنیکل سینټرز نه لري، نو ته یو شی هم نه لري. ته خو یو هم دا شی نه لري چې ته ډیولپمنټ سي. ته یو آیډیا راوې، ته پر پروډکشن کار وکړې، ستا باغونه تباه سو، بجلی دې نسته. چې بجلی وایي باغونه وایي خلکو غلا ولي کوي، غلا خلک ته مجبوري کوي، وږي خو نس پرېوته دی، دوا او ګولۍ خو په پیسو کېږي. دا کوم خلک چې دا موټر سایکل او دا چټي شان غلا کوي دا خو د مجبوري دي. دی چې غټې غلاوې کوي په عرباو په کرباو په بیلینز په ټریلینز پیسې خوري، د هغه یو ایډیټ نسته. یې خواره کوي چې کښې غلاوې بیا په تاڼه کړي، هغه هم وروره جان هلته پیسې لیندن ورپاره برته ایلس. اوس دلته سټیټ انسټیټیوشن دومره کار کولی چې بجلی ورکولی وای، باغونه به وای، خوشحالي به وای، انګور به وای، انار به وای، سیبونه به وای، نه ډیولپمنټ به کېدی. دا انکلیسیو انسټیټیوشن ډیولپمنټ دی. چې دا انکلیسیو یعنی هغه انسټیټیوشن چې هغه پولیټیکل او اکنامیکل دی، هغه چې پر دې ډیولپمنټ باندې کار وکړي نو ستا دا ټولې مسلې بال شي. زموږ چې مسلې نه حل کېږي، دا ایکسټرکټیو انسټیټیوشن ورژن دا دی، فارمولا یې دغه ده چې د کوم مسلې به نه حل کوي. کوم چې په مسلو کې نو هغه په خپلو مسلو اخته وي. سار ډوډۍ ده، ماښام ډوډۍ ده، د غرمې ډوډۍ ده، د سکول فیس دی، عین وجاړ ناجوړه دوا ده، بجلی ولاړه، بجلی راله، په دې دنده سره اخته وي. نه فوټبال شته، نه کرکټ شته، نه سپورټ شته. ورته وګوره په دنیا کې چې کوم ملکونه چې دي هغه انکلیسیو دي، چې هغه پر ډیولپ سټیټس دي، هغه په سپورټس دوی کوم مخته دي. اوس ته د پیرس کوم اولمپکس دی راواخه، هغه په دې کوم مخته دي. اسی دلته بل یو مجلس دی پر دې باندې تنقید هم کېږي چې بھائی د چاینا چې کوم ورژن دی نه خو جلا ورژن دی. یعنې په چاینا کې چې دی هغه ورژن چې دی، یعنې دوی وایي چې بھائی چې ته وایي چې انګلیسي دغه وي، نه ون مین شو نه وي یا پاور د څو په لاس کې نه وي. په چاینا کې خو یو پارټۍ ده، یعنې ون مین شو ده، هغه ول ډیولپمنټ کړی. هغه ډیولپمنټ پر دا کوي چې هغه اکنامیکل ریفارمز راوستلی دي. په اکنامیکل انسټیټیوشن باندې هغه ډېر کار کړی. پر پولیټیکل ته پولیټیکل فریډم په چاینا کې نشته. د چاینا چې کوم مغزن خلک دي هغه په جیلو کې دي، یا مړه دي، یا په کولو کې قید. د سوشل میډیا فریډم نشته. ډېر اپلیکیشن دی په چاینا کې نشي استعمالوه، بس هغه یو سپیسیفیک د چاینا خپل پروتوکول دغه تیر به ته ځي. خو لیکن و چاینا چې دا خپل ایکسپنشن کړی، دا چې په د جدید دور کې دا کنټمپرری ورډ د شایم دا کرنٹ ورډ د نن د پرون د سبا ده،
دا ټایم چاینا چې د سنټرل ایشیا ته رسېدلی یعنی هغه خپل ډیولپمنټ کوم هغه وینګز چې دی هغه دا ټایم سره خپرولی دی ولې هغه د دنیا د مقابلې لپاره دا ټایم تیاره ده چې الریډي مقابله شروع ده. یعنی د دې کتاب هغه اوورال ټیم چې دی هغه پر دې باندې چې هر هغه ملک هر هغه قوم ترقي کړی ده که یې به وبې کې کوی سي چې په هغه ملک کې انکلیسیو انسټیټیوشن وي هغه انسټیټیوشن وي لکه پولیټیکل انکلیسیو پولیټیکل انسټیټیوشن اینډ اکنامیکل چې هغه د قوم د ملک او د ریجن د فایدې دپاره یې استعمالیږي نو هغه وده کوي ډیولپمنټ کوي هغه هغلته خوشحالي راوړي پروسپیرټي راوړي ډیولپمنټ راوړي. پروسپیرټي او ډیولپمنټ همیشه په هغه ملکو کې چې هغه ملکونه پالیسي چې هغه پیپل سنټریک وي الیټ سنټریک نه وي ون مین شو نه وي او کوم چې ایکسټریکټیو انسټیټیوشن ډیولپمنټ دی یا کوم چې ایکسټریکټیو انسټیټیوشن ورژن اف سټیټس دی هغه ستړي دی لکه پاکستان دومره ستړي دي چې د ماښام ډوډۍ یاره د ماښام ډوډۍ هم دی کوشش کوي چې یو ګیلاس به وختي وچشي بیا د معده په اوبو ډکه سي بیا ډوډۍ لرو ولې چې دی ګولې زیات کې خو دا څنګه چې ناس دغه ډوډۍ زیات وخورو یعنې موږ په دې سره په سردخ کړي دنیا کې وږه او تنده نسته دنیا د تندې او د وږه راووتله وږه او تنده هلته ده چې هلته پاور پولیټکس دی الیټ ورژن دی هلته ایجوکیشن ته ډیولپمنټ نه دی ورکړی پر انوینشن پر آیډیازو پر دې باندې پر ریفارمز باندې کار نه کیږي قوم مفلوجه او ستړی ساتلی نو ته چې قوم د وږو څخه ستړی لرې کوې هغه به ته اکنامیکل او پولیټیکل ډیولپمنټ فریډم ورکوي اکنامیکل فریډم چې تا ورکړي باغ به وي بجلي به وي ټرانسپورټ به وي ایکسپورټ به وي امپورټ به وي ته چې یوه کمپنۍ خلاصوې دوک به در ولې چې یار زه څه وکړم یو شی راغواړې په لیګل ډاکومنټ یې راغواړې ګران دی چې په غلا یې راوړې سمګلینګ یې کوي اسانه په سمګلینګ یو شی اړې اسانه دی چې په لیګل یې اړې ګران نو په ایکسټریکټیو انسټیټیوشن دی دا تا پرېږدې نه سټیټ دې پرېږدې نه پاکستان و چې ریفارمز او ډیولپمنټ راوستلی نو خیر خیریت او د پریشاني به نه وای دا دونه خلکو چې پخوا په کروړاو په نکاو باغونه خرڅېدل توبه برشور ملکیار خانوزی ګلستان انار سیبونه هندوانې خټکي یعنې دا ټول شان ختم خلک وروره جانت دا شان ختم شو خلک ولاړو باروالۍ شروع کړي هوټلینګ شروع کړي د خپل سروایول دپاره هارډ کور سټرګل کوي کور ته پیسې راوړي ګټي دا چې اوس سټیټ چې انکلیوسیو ورژن کې وای سټیټ به تا ته قرضې درکولای تا به په قرضو کار کولای په هغه کار چې دې کړی وای ګټه به دې ځان ته راګرځولی قرضې به دې سټیټ ته ورکړی وای سټیټ به هم په رنینګ کې وای ته به هم خوشحاله وای نه د سټیټ هغه ورژن دی نه سټیټ ته په 4-5 شانو ته ایکسټیکټ کړی تی هایجیک کړی او د تاسو خپل هغه د کامیابۍ او کومه چې د ډیولپمنټ قبله د هغه ورکه ده نو ته چې دا ټوله قبلې سره غونډې او ځان پر ډایرکشن باندې پر هغه وی فارورډ باندې ورځې د هغه دپاره ستا دپاره هغه اوله لار چې د هغه سټینډرډ اف ایجوکیشن په ایکسټریکټیو انسټیټیوشن کې اول د سر باندې ایجوکیشن وي ایجوکیشن د هغه لیول ورکوي نه چې سړي پیدا شي سکالرز پیدا شي اکیډمیشنز پیدا شي فلاسفر پیدا شي ډاکټرانز پیدا شي لایرز پیدا شي دماغونه پرېږدي نه اوس دماغونه چې ته استعمالوې هغه به استعمالېږي که دماغ دی کښېږد د 100 کاله بعد هغه دماغ دی بس قبر دې در واچوه نو خو چې استعمال نو ته خو به استعمالوې ته چې استعمالوې هغه به ریفارمز کې راځي ډیولپمنټ به کوي هغه به وده کوي یعنې دا د دې کتاب موږ هغه جامعه الفاظ کې نه چې هغه غټ اگزامپلز یې مثالونه هغه موږ د خپلې معاشرې او د دغه سره استعمال کړو نو دی وایي چې ته چیرې اوسېږې که په نارت کې که په ساوت کې که په ایست کې که په شغرب کې که په مغرب کې که په جنوب کې که په شمال دې سره تعلق نشته تعلق ستا د ادارو سره دی په ادارو کې دا کسانو سره دی چې هغه پالیسي میکرز دي سټریټیجیز جوړوي د هغې امپلیمنټیشنز وي او په هغه کې مختلف فارمز راولي دا د هغه کار دی او هغه شی چې دی زموږ دوی په وطن کې مسینګ دی هم دغه وایي ډېرن جیمن کوم چې آترز دي ډیرن او رابنسن چې دي
دا دواړه دغه وایي ته چې غریب یې دا تا ځان نه دی غریب کړی، دا ته غریب کړی یې، ته غریب ساتلی. چا ساتلی؟ هغه مشرانو چې ستا د ملک ستا د کور طاقت یې په لاس کې دی. یعنې ته سهار وځې ماښام راځې ګټه دې نه کړې. او دا چې اوس کوم خلک چې په امریکا کې کار کوي د هغه د هغه د ورځې $1.5 کم سے کم ګټي، یعنې $250-300 هر سړی ګټي. په امریکا کې چې لیبر دی یا ډرایور دی یا ډش واشر دی $15-20 $25 چې دی هغه پر اور بیچي زور. هغه رنګه چې ته میکسیکو ته راسې هلته د میاشت $700 $800 $1000 چې هغه ډېر افلاطون سړی هغه ته $1500 ورکوي. یعنې یو بارډر یې په مابین کې دی. زما یو کلیک و هغه په د کوکا کولا کمپنۍ کې منیجر ولا په میکسیکو کې، هغه زما $700 سیلري ده، $200 د ګردې میاشت. او د هغه رنګه چې ته راواخې په امریکا کې کوم چې اریزونا ده یا دلته د نیو میکسیکو چې ده هلته چې ته په امریکا کې کوم ویجز راواخې هغه بیا دومره ګټه ده چې چې یو سړی ګټي ګرد کور کله نشي ختم کول. یعنې د ده هغه مغزن دا دی چې ستا غریبي سره جغرافي سره ستا د کلچر سره ستا د لینګویج سره دې سره هېڅ کار نه لري. ستا ډیولپمنټ ستا ترقي ستا د انسټیټیوشن سره کار لري. او د انکلیسیو انسټیټیوشن ورژن چې هغه ډیولپمنټ ورژن دی، پروګریسیو ورژن دی. کوم چې ایکسټراکټیو ورژن اف انسټیټیوشن دی په هغه کې فراډ دی، په هغه کې دوکه ده، په هغه کې هغه پاور الیډس دي، هغه کرپټه خلک چې دي هغه ملک چلوي، ځان چلوي، په خپلې خوري خو تا ته نه درکوي. نو دغه یو کمپیریزن یې راایستلی دی، یو ډېر ښایسته کمپیریزن یې کړی دی پر ده باندې. خو دا ډېر دا خو موږ بلکل هغه ډېرې چې دا غټ غټ خبرې موږ سره راواخېستې سره لیک مې کړي. دا خو یو ډېر وسیع مجلس سوی دی، په ډېر وسیع طرز یې کړی دی. په دې کې مختلف کلچرز راخیستې دي، ریلیجن یې راخیستې دي، مختلف جیوګرافي یې راخیستې ده، پاپولیشن یې راخیستې دي، سیویلایزیشن یې راخیستې دي، سټیټ یې راخیستې دي، د هغه هسټریکل بیکګراونډ یې راخیستې دي، کرنټ سیګمنټ یې راخیستې دي، او فیوچر پرسپیکټیو هم درښایي چې یاره دا په فیوچر کې دا به چیرې لای کوي. یعنې د یو بک د دا بک ریویو مطلب څه دا اوس موږ سره ناست یو یا کوم خلک چې به پر سوشل میډیا اوري د دې به څه تمید دا موږ سره پاره دا موږ په دا کو چې ترقي د ادارو سره تعلق لري. ادارې که سمې که ایمانداره خلک پکښي نو دا اداره او دا ملک به وده کوي، ترقي به کوي. که په ادارو کې سړي نو کرپټه خلک ناست نه دا ملک چلېدلی شي، نه د اداره چلېدلی شي، نه دا سوسایټي چلېدلی شي، نه دا ترقي کولی شي. اوس د دې د ترقي دپاره به ته چې ووټ کوې ته به یو سړي تور کوې. ستا که یو لیډر راځي یا ستا که یو بیروکریټ راځي ته به هغه کوسچن کوې. ستا کوسچن چې باید ته خو زما دپاره یو ایډمنسټریټر راغلی زما مسلې به راته کوې، ته زما مسلې نه راکوې، ته خو په الټه پر کرپشن لګیا پر نیوز چوکۍ جلا ولاړې، پر افسي چوکۍ جلا ولاړې، ته پیسې اخیا ته پیسې اخلي. زما خو زه خو در به در راکړم چې د کوره وځم ته ما سړی کوې، چې کور ته راځم ما سړی کوې. ته بس سواد راپورته کوې. کوم وخت چې یو وفد ورغلی پولیټیکل لیډر له چې باید زما مسله ده راغله نیک حال بیا ورسه هغه رنګه کوم چې دلې بیروکریټه ناست دي هغه راورسه، یو وار ورسې، دوه واره ورسه، درېیم وار ورسه، هغه بیزاره سي یار دا زه به څه مصیبت اخته زه بس تا مسله دل کړي یا به سټیشن پرېږدي. نو د ترکیانو خو هغه رنګه سوي سړي راوستلي دي، ریپلیس کړي دي په نه سړي باندې، نه سړي د مارکیټه وایسته، سړي یې راوست. سړي به کار کوي، ته به هم کار کوي، بل هم کار کوي. دلته پاکستان کې چې کوم خلک سرکاري نوکري غواړي او وایي چې یاره زما کار زه ختلی به زما نه تنخوا راځي، کار خو به د ښې ټوله دنیا کار کوي. کوم چې ستا ریسپانسبلیټیز دا خو به اخلې، چې ته خپله ریسپانسبلیټي واخلې خپل کار وکړې نو حکومت ترقي کوي. یعنې پر ټایم به راځې، پر ټایم باندې به کار کوې، بیا چې دی دا قوم ترقي کولی شي. نو دا کوم چې په دنیا کې انقلابونه راغلي دي، په دنیا کې تبدیلیان راغلي دي، دا دماغو راوستلي. دا دماغ تا سره نسته، د ما سره نسته، د هر کشني، د هر خور، د مور، د ورورو، د پلارو، د هر انسان سره سته. بس پر دې دماغ کار په کار دی چې ته به د خپل دماغ باندې کار وکړې
د دماغ کار د دماغ په چش د دماغ خوراک چش د په خوشاله کېږي په چش وده کوي په ایجوکیشن باندې په علم باندې ستا د علم رالی بیا ته په هغه علم په طاقت سره نوي آیډیاز هم کولی شي. ته چې دغه ناست ته به شنه خبرو ته به دښتو مارانې و اسمان ته به مارانې و مرغۍ ته به مارانې و هوا ته به مارانې و لمر ته به مارانې و سپوږمۍ ته به مارانې نه به پېژنې چې د دې اوریجن څه دی. ته چې د دې په اوریجنل میکانیزم او په کالکولیشن سر خلاص کړې نو ته به بیا یو نوې آیډیا ورکړې. دغه آیډیاز چې دي دا د قوم ضرورت دی، د دنیا ضرورت دی، د نوي جدید ګلوبل ورلډ ضرورت دی. دا ټیم خو دنیا اوس سره سپیس ایج ته ولاړ دی، ضرورت آیډیا ضرورت د ریفارم ضرورت دی، د انسټیټیوشنل ډیولپمنٹ ضرورت دی. دا به هغه ټیم راځي چې هر سړی په دې پوس د پوس سړي سره فراډ نه کېږي. خو زه تا ته وایم چې ته ماته 10 روپۍ راکړه، زه تا ته د 50 روپۍ شی در کوم، ستا دماغ یې مني نو خو نه یې مني. ته که پوه ته نه راسه کوې دا خو جیب ته لاس ورواچوې راواسې شوې نه پیسې به مه راباسي. نو یعنی هر هغه سړی چې هغه بېوقوف وي هغه دوکه کېږي، چې بېوقوفه نه هغه نه دوکه کېږي. یعنی علمي سړی چې دی هغه دوکه کېږي نه. یعنی ته دوکه څه هغه ټایم د فریب هغه ټایم ځان خلاصولی شي چې تا سره علم در سره. نو د نن مجلس به دلې ختم کو اور موږ تاسو دا خواست کو چې سبا به چې په دارکوانه کې یو سړی دلې ناست یو بوکې ولې دغه ریویو پرزنټ کړي. بېشکه اوس چې ارنګی اوس په دا کتاب کې ما ډېر هغه چې د پوینټونه راخیستي و چې دې ته مغزن ریویو کوې یا سمري د کوې دا ډېر ټایم د کم څه کم د یو نوي د 2 غنټو به مغزن سیشنز وي. نو یو بوک چې ته ووایې ته به دا وایې چې یار اول چې کتاب سر خلاص کړې سړي سر نه به خلاصېږي. هغه بوک بیا ووایه، دویم وار ستونزه درېیم وار بیا ووایه. نو چې ته چې فوکس پر کوې بیا ستا به سر خلاصېږي. نو زه هیله لرم چې سبا زما پر ځای باندې به یې چې دلې بل دا چې دا سټوډنټس د اډینس څه یا د سوشل میډیا په مت کوم خلک موږ اوري دا اوس خلک دلې ناست وي چې هغه یې واوري او هغه خپل بوک ووایي، هر بوک شي او دلې راشي هغه بوک پرزنټ کړي، دغه پرزنټیشن ورکړي د ریویو په مت. یو څوک یو کوېسچن لري موږ ډاکټر صاحب ته مجلس وکړي د ایکسټرکټیو او د انکلوسیو سټیټس یا دا زموږ په سټیټ کې چونکې پاکستان یو ملټي نیشن سټیټ دی، پاکستان ته اکثره شی کمپیروي د پاکستان سره. نو پاکستان کې مختلف قومونه دي، 4-5 قومه آباد دي دغه. نو آیا دا شی زموږ په وطن یا زموږ په دغه کې دا شی څنګه پاسیبل دی چې دلته ګوره یو قوم د سټیټ ویدن سټیټ چې دی قوم ډیفرنٹ لیول دی، موږ پر یو پښتانه پر یو لیول یو دا پنجابی چې دی یا سندی چې دی یا بلوچ چې دی د هر یو لیول تا ته ښه در معلوم در ما ته پوه. نو آیا دا ایکسټرکټیو یا انکلوسیو چې کوم دی مین شی دغه دی چې ډیولپمنټ چې دی هغه په انکلوسیو دغه کې راځي. نو انکلوسیو چې کوم دا انسټیټیوشنز دی آیا پاکستان کې دا د ملټي نیشن لپاره ته په کرنټ حالت کې پاسیبل ویني چې دا کېدلی شي که نشي کېدلی؟ د آیټلس دا ډېر واضح مجلس کې وایي ستا د پاپولیشن، ستا د کلچر، ستا د لینګویج، د جیوګرافي د دې سره تعلق د دې ډیولپمنټ د سره تعلق نشته. دا د انسټیټیوشن سره کار لري. نن که بلوچستان راوتلي د خپل حق غواړي دا کورس ادارې مضبوطه وایي، انکلیسیو انسټیټیوشنز وایي، حق یې ورکړی وایي، کوم چېرې دوی بیسیک رایټس جوړېږي هیومینیټیرین بیسس باندې سټیټ به ورکوي دوی راوتل چا سره ټیم څه چې راوځي. نو اوس چې سیول هسپتال کې ایمرجنسي دومره فعاله وایي چې د ایمرجنسي اپریشن کېدلی نو بیا ټراما سینټر ته کوټ له خلک ریفر کول نه دي ریفر کول. مطلب دلته دا ډېر واضح مجلس کې په یوه سټیټ کې 200 قوم اوسي هغه سره تعلق نه لري. امریکا کې خپله څو قوم اوسي، یعنې سپینش هم اوسي، لیټینوز هم اوسي، امریکن هم اوسي، ریډ انډینز هم اوسي، چاینیز هم زیات دي، ډېر زیات انډینز ډېر زیات دي. خو میکسینګ بال دی نه، مختلفو د کلچرو د مختلفو مذهبو یو میکسینګ بال دی. نو هغه چې هلته چې دی هغه انکلیسیو ورژن اف انسټیټیوشن جوړېدلی سي وای نوټ ان پاکستان. او پاکستان کې چې دی هغه کوم انسټیټیوشن چې په لاس ورغلی دی چې جوړوي هغه د کرپټ خلکو په لاس ورغلی. اولې ورځ هغه چې دی هغه د خپل سینټر د اورینټیشن دپاره استعمالوي چې ماله
پیسې راشي زه ځان ته پیسې راولم او د باندې ژوند انجوای کوم. کوم چې د بیروکراټیک د پولیټیشن دي نه د ایلیټ چې راځي دا د دې فیملي په پاکستان کې نه افسوس د سبقانو د باندې وایي. اوس کوم چې پولیټیکل لیډرز دي دا چا خپل سبقان نه دي وایي. ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی چې اوس in the same situation یعنی current situation چې د پاکستان کې کوم ایکسټرکټیو دغه دی په دې کې کوم یا موږ یا ایز کوم موږ څنګه د ایکسټرکټیو سره انکلوسیو طرف ته کلوي. ګوره تا سره یو پاور در سره دی چې هغه پولیټیکل پاور خپل ووټ هغه خو تا ته حیثیت معلوم تا ووټ استعمال کوي ستا ووټ مینټیټ تا ته نشي ملاو ته باید چې راووځي ته یو پیسفل پروټیسټ وکړه خپل میسیج تر هغه خلکو ورسوه چې هغه په دې کې فراډ کوي یا چینجینګ کوي. ته راوځه زه راوځم نه بل راوځي نو دا چې سره راووتو نو بیا دا سټیټ تا ته ګوري سټیټ چې دی هغه ریفلیکشن اف پاور ته ګوري چې یاره د ما سره 100% بیټري چارج را سره دی دا کوم کسان چې را روان دا چارج شو دی که ستا چارج د 50 کم نو بس بیا ته وایي دا چارج به ختم خپله به ولاړ شي که ستا چارج د مقابلې چارج و مقابله دې کوله نو بیا به څه شي بیا به سټیټس دي چینجېږي. د دې یو کرنټ اگزامپل چې دی هغه د بنګلادیش دی. الکوان راووتل نو ور باید تاسو د 30-40% د تاسو ویټیج جستی دی دا خلکو د پاره چې هغه قرباني ورکړي په قطر کې ورکړي قطر کې قرباني ورکړي اوس دا ور پتا ویټیج جستی دی دا ویټیج تر اوپن میریټس تھرو اوټ بنگلادیش دی هغه اوپن میریټس د جاب د بار کوټا سیستم ختم کاوه نو خلک راووتو ارڅ چې اوس دی فیټ او فیوچرز دی هغه بچ کیږي خو بس یو کوم راووتی هغه رنګه ترکیان راووتو هغه رنګه عرب سپرینګ را دي خلک راووتو نو ته هم راوځي نو سبب راوځي زموږ په علاقه کې کم تال دلې دي بلوڅ راوتلی دي یا پښتون راوتلی دي په شم غټ تعداد راوتلی لیکن ادارو یا کوم سټیټ دی هغه دوی ته هېڅ دغه نه دی ورکړی نه رایټس نه ریسپانس ورکړی دی بلکې الټا نور دباوي نور په مختلف شکلو ټارچر کوي په مختلف دغه کې نو په دا سچویشن کې د یو انډیویډوال کس ذمہ داری جوړیږي زه یو انډیویډوال د معاشرې فرد یم یا ته یو انډیویډوال معاشرې فرد زموږ انډیویډوال څه ذمہ داری جوړیږي چونکې سټیټ موږ ته هغه دغه نه راپرووایډي چې کوم په کار دی چې دوی کړی وای دا شي یو بریکینګ پوینټ وین چې ارسو سترونګ سم وکړه زه په شپږ ماتیا یس ایگزیکټلی چارج مسلمان در کنه زه 100% چارج هم کته 100% چارج ما کبه نه څنګه وره یس تبه واره چارج پر کوي 100% به استعمال راځي زه ګورم چې یار دا خو ما نړۍ بیا زه ټیبل ته راځم بیا زه د ریفارم مجلس کوم بیا زه د رایټ مجلس کوم بیا زه د انسنټیوز در کوم تا د پرسنټیج در کوم تاسو ته کوم ریکوایرمنټ دی هغه در کوم د یونیورسيټي کې موږ راوت سټرایک می وکي نت نسته بجلی نسته فساد زیات بس هغه موږ خپل موایده په وکي خپل خبرې په ومنه دي لاس به نه منل واته به ومنل پرته یونیورسيټي کلاس و دا خو دا ولا سره ست دغه شروع بیا ته پولیټیکل رایټ سره ووټ دا ووټ چې دی دا اوس موږ د ووټ پر ځرنګ ورکو بس کلار په کوم پارټي کې وغته ورکو پر هغه ریشنل د اپروچ باندې نور کو چې یار زه دا کیلکولیشن وکم چې بای ته چې دا ووټ کې اوس مثال کې تور به تا له څوک در سره رشتہ دار وړي چې په زستا در غواړ ته دا لور د غیر کې که د مور د پلار د خاندان د کور په کور کې چرسی منور کوي په کور کې غلیم نیور کوي یو فرایډي هم نیور کوي که مازدور هم نیور کوي دغه یو شعر سمجدار سفت ورکوي نشته لور ورکوي نو ووټ به دا لور خو د یو ژوند مسله لور د دوار د هغه یو سر خوشتار یا سر خوبه دي د یو انډیویډوال مسله وایي خو د ټول پاپولیشن مسله اته سره دا ډېر غټ پاور دی د ووټ پاور چې دی هغه ډېر غټ پاور او د عوام پاور د خدای آباد وایم غټ پاور چې هغه د عوام پاور دا ووټ دی ته بیا سره ترکیه شغه ستا پر ریشنل کیلکولیشن باندې چې هغه اپروچ دی سم سره ته ورکی نو هغه به سره پر ریفارم راولي هغه چې په د لیډي سي راولي سړی براولي چې هغه د لیډي ایچ او راولي سړی براولي چې هر سړی د دې په ډیسټریکټ کې راځي پروینشل لیول راځي په فدرل لیول راځي سړی براولي کرب سړی ونه راولي نو بیا د انسټیټیوشن ډیولپمنٹ کې دا به ایکسټنسیو ورژن ته کینه به دا ایکسیکټیو یونیورسيټي پیدا سوال می دا دی چې په پاکستان کې کم پولیټیکل پارټي د سیاست پارټي د زما کې نه د جداد داوان د لپاره کار کوي د زموږ د ترقی د لپاره کار کوي خپل د جیب د لپاره به کار کوي یا د حکومت لپاره به کار کوي د دې سات کار چې کم زموږ مذهبي پارټي دي چې په اسلامي لام خبر دي په قران په حدیث هم خبر دي کله جمعیت الاسلام نظریاتي جمعیت اسلامي یا تنظیم اسلامي س دا د عوام د ګټ لپاره کار کوي سي کې نس کوي ډاکټر صاحب دا د جمعیت وزارت وکي
There was out of that sort of so I think the target to be in general of just for absolutely and what we started standing with us for the side of this is something she put out the sky on but that day is calling the state of mind natural kada the policy is that is education will be medical or professional implications that do shan those يودي نصراني وسمعت ورق رزبن فشانو بخوشاده جول تيربي or agriculture reforms rado latest reforms rado that was the reforms our story you did the muashara product you study or bal the arms forces kum tarz zindagi wala agopada sabakaran kudugul da kamzor tarz zindagi taranga code أقول أقولش كما financial وسائله صعباني قدر أقول كمزول وسائل شو أقدرش يعني كلا دوري سلا كلا نسلا شيء كور بشيء غزوين نسيل شنو وكسان بدي أقولشكله وزايك كوريسي إن أغنى الجوندي تراوي وليو political ideology وليو فلسفة أول بعوان كارشو يعني تجربة أو الرياض كما فارو زاو بشوي تفتمو same mechanism or بدرش كاري تدكورة ما وادا وكدونا problems لو وشك وزنا بورشش أنا عندي 45 سنة واقف أو 47 سنة واقف هو سورتيف سون رون في ذلك أنه لا أتى كارت رسيف وأتى كارت خد عبر بدل مركزي كأشتريستي كريجيس أدي في يوم فاند دراسة بس كم شلون مشرعنا جواني كم بعدين سماري الله فميس مرة إنه هذا أغا political ideology she the leader or the raya or the follower from my being to give to financial defenses with a fraud like fake I can't like it أو كتا يدرشب مشراني كنوع أني not living it وخبرها بدأ كيف تسوق في الكتاب العوز إنه ببشيك بسلك ما يشتان لي أو ما يشتان زورت بدوكتور ما يشتان كيف سباقي أو وسبات رئيسي أو وسبات بتاع في كيش بتعمل كيش بختبه به بتبقى رزان اختبار الجورة دي بدل يدانك بسيوة لو بعد أتذكرهم بفترة مرين بتعمل دين كذا كسي جدا بس أنا كمان أتى يوم مجلس من قوي اشترى كتاب ويا وده كتاب مربعت من دركو تلفزيون ريفيو ميكي برتي بالعمر وده مال اللي يبيكم مرة رخص ليش زمان بتكلم أمريكي كشيزم أنا بتوري لا شو بعد بلوري ريفيو ميمري كان ريفيو نماذج الشرعية ډاکټر صاحب لکه څنګه ستای مجلس وکي د ووټ په چې مطلب ووټ په مر دای سړی تر کو چې هغه مطلب ترقی راولي او د عوام لپاره مطلب هغه خیرخوای د عوام خیرخوای دای ولا رپیل لازم د پاته ده نو وس مطلب خلک ټول خبر دی چې کم سم سړی دی ور کم نه سړی دی استا خبر ده چې کم سړی دی او کم نه سړی دی او نن سبا چې دی مطلب چې کم وخت الیکشن ټایم راسي مطلب خلک ووټ ورکي ووټ کاست کی چې ووټ کاست کی مطلب وس سټیټ نمبر پاور لري چې ووټ د چا حق کیږي دغه سواخي مطلب بل سړی ته ورکي چې هغه د پبلک لپاره دغه یي نو وس موږ طریقې نس کوی مخته ولي د سټیټ کم پاور دی هغه ډیر زیات دی نو سولوشن به چی شي من دا پاور په چکې دنیا ترقی کړه دا فعالیت ومرو ما دا ته یو مجلس وکي ما کوم ټیم چې برټیش کالونیز را دی دا برټیش دا گیم سترامز اول کالونیز جوړه امریکا دوی خو دا کوم چې ډېر انډینز دغه اوسېدل دي کوم چې انټیو امریکن هغه بیا سټیپ کول یا بمړه کول او دا اوس بیا کوم چې سواني او دا شانل سره او وسایل هغه زنف کله دا سیستم راځي چې دا کوم چې کورونن ماسترز هغه دې تیار دا اوس نیګوسییشن وي او ته په خپل فارمیسي په خپل ریسورسز کې ویکیج ورک یو دا چې لته او په پاندمنت کې بیا او په ورکین وای نو بیا او سیستم سره ویل ان باندې نس چې دا په ملت دا به وت مجلس داسې استنا شی به ته جوړاین او یو په سترګه وای چې غیر نو مش نور غیر وای دا پیسفل پروتست ستان دا ستاب سوشل میډیا باندې ستای میسج د ستاف غار په فیسبوک باندې ستای شي رائټینګ جی د ستاف غار او ځل باندې ستک شي نه ته د دست جسر پلاستیک د مثلا مازال کې د ستاف غار
دا بدلت لکه د فرنچ ریولوشن چې دلته موږ په ټیبل او پورټلند مسمنا مصطفى يدرس بكذا كذا but change house which revolution that for the native revolution that it's the other end that is but the top of them that we our politics was other than that come to the state revolution that the destined revolution somewhat she British or French comes when the terror up to the storage one no at the isn't there after commission I want to be different than after show she the she counter that the the other be with the state revolution toward the magical weapon be ours. This what produced the even in the industrial revolution is exactly what is about William Net. For extent yes you political changes it. This you were in otherwise the other development. I don't know that. With some it's not what was the all to say how bad out. کوم ورځ خبر سو چې دا چل اوس ما ورنو ما اڅریت یو تا شان دی وی یو تا شان دی وی سردار کتاب بوک ما ویل دی ریو ما کړی دا کې د ستا خبره دوه ټرمز دي یو انکلوسیو انسټیټیوشن یو د ایکسټیټیو انسټیټیوشن دی په انکلوسیو انسټیټیوشن کې ستا خبره مطلب کمپلیټ پاور د انسټیټیوشن په لاس کې او په ایکسټیټیو کې د کمپلیټ پاور د ایلیټ کلاس په لاس کې نو سر ما یو خبره کوله سر مطلب ډیولپینګ سټیټس لکه د ایشین کنټریز دي په دې کې سر د ګورد غټه مسله چشته کته وای د مطلب ډیولپینګ سټیټس د ایکسټیټیو انسټیټیوشن سیسو د فیلیر دی هغه لیک اف ایجوکیشن دی یا انپلایمنت یا اور پاپولیشن دی سر ولې سره ته یو خبرو کې سره ته چې کوم وخت یو سټیټ دی هغه بیسیک پی سټیټ پراکی روټي کپړه مکان هغه بعد موږ دی هغه مطلب مخ کلیسي یعنی هغه چې به سوچ فکر وایس او سره موږ دی مین ځن چې کوم ډیولپینګ سټیټس یا موږ ایشین کنټریز دی د دې ډاون پال چې یا لیک اف ایجوکیشن دی یا چې توای اور پاپولیشن دی ول اور پاپولیشن د وچ دی هغه سټیټ ته دی هغه بیسیک پی سټیټس پروواید کوي کوم سټیټ کوم بیسیک پی سټیټ کوي روټي کپړه مکان اور پاپولیشن د وچ دی هغه ته سټیټ نس کوي زیاتره ډیولپینګ سټیټ خبر ز کوم سر او دوم چې او ان امپلایمنت دوم چې هغه لیک اف ایجوکیشن سر سو نو دا خبره د ډیولپینګ کوم ایشین کنټریز دی هغه ډاون پال مین ځن چې لیک اف ایجوکیشن دی یا اور پاپولیشن سر was in kata the Asian which does with China چې د ایشین ټایګر په پاپولیشن کې دا مسلمان ده مخکې یو څه به دا وښه او چې د بل دي به دا سنټال اکونومیک ریپورت دیس was هغه چې دا او چې دی وسه مجلس روک چې ورټیکل انسټیټیوشن چې دی هغه پاور ای کنټرولینګ لیکن دا پاور ای چې دی او چې بیا دا انکلوسیو اکونومیک انسټیټیوشن او پر دې باندې تا ریبچنن چاینا دومره ترقی اچھا چاینا پر د ایجوکیشن باندې ډیر کار کوي یعنی زه چې کله په امریکا کې وونم د مرسر په یونیورسيټي کې چاینیز دی هغه د کوم سکالرشپ شوش دی دا د چاینیز برابل سټیټ سپانسر سکالرشپ سو د کال د پاره یو کال د پاره په چاینیز راستو اڅ د دیو سیکشن سم درکو زما یو لیک دی minister the England based executive Mahmoud Mish مرسر د برستان مزج باندې دا هغه ما په انګلند کوم ته ما لا کوله د ما سره ملایشین دیو ما سره دیو the best چومبر زما په ډور راو په یو بل یونیورسيټي کې دا سره ملایشین دیو the best ما سوچ پښ دا ملایشین ولې و بیا ما پښتنې شروع کړې نو بیا څه کوم څه په کوم هغه ویلې چې په ملایشیا کې هغه امپلای شو او ټول فارمرز ان د باندې دنیا سره خلک راکړو او پروفیشنل او ټیکنیکل چې کوم لیبرز یا کوم چې پروفیشنلز او ټول فارمرز نو بیا ملایشین ګورنمنت سو کو چې دا غو سٹارټ ریسویټ کړي د هایر سیکنډری چې راځي راسو نو تی پروفیشنل ایجوکیشن د پاره میډیکل دی کلات نور ایجوکیشن د اکیډمیشنز دی دا ټول د دنیا کې سره ورنه یو اس کې واسطه انګلند ته واسطه استرالیا ته واسطه نو ریلیف مرکز سره واسطه نو هغه پروفیشنل ډیګری وګورئ هغه څلور کال یا څنګه کاري شمش کاني دا چې دا خپل څوبلارو چې ایجوکیشن سره پراته برترابو نو هغه د سپن د سټیټ چې کوم هغه ډیډینګز arms or professionals or technicians or خپل سیټ سوینګ نو بیا چې شو
چې هغه فایده چې ده هغه واخپلو خلکو له ولاړ. اوس مخ خو هغه فارنرز رایس جوب کوي نو فاسټاس لاړ خو نو فارې ده نو دوی څه وکړو دوی دغه پاپولیشن داسې لاړه د باندې واستوي هغه چې رالو هغه دلته بیا خپل دغه سمبال چیرې سمبال کړو نو اوس ملایشیا چې دغه وي او دغه ډیولپمنټ سټیټس دي نو د پاپولیشن چې دی پاپولیشن میټر کوي دا رنګه میټر کوي مثال کې تور په زما پنځه کښنیان زه پنځه څلور کښنیان سبق نسم ویل ته که په یوه کښني باندې سبق وایې جنتې ته او معیاري سبق وایې په یوه کښني باندې ډېر کروړ بیل سرچه راځي یعنې ځکه زما زوی د زړه زوی سره برابروم ډېر پروټ مو خرچوم لا زیات نو خو دا که زما پنځه کښنیان دي نو زه پنځه پروټ مې نه لرم چې زه دا اوس که سټیټ educational institutions in place origin باندې کار وکړي چې هغه پروګریسیو وي او هغه سټینډرډایز وي نو بیا زما په دا کښنیان باندې ډېر کروړ بیل سرچه هم نه راسي او دا به سم سټینډرډ ایجوکیشن ووایي نو زما چې سټینډرډ ایجوکیشن ووایي نو کوم چې دا سلاټ راوځي دا به ټیکنیکل او پروفیشنل اویرنس لري دا به انډسټریزو په ډیولپمنټ کې کار کوي کنه د باندې به سي ایز ا پروفیشنل دی په کار کې وطن له فګټ راوړي دې زه مثال درکوم تقریبا اوس یو واټ لکه پروفیشنل او ټیکنیکل پروفیشنل چې د پاکستان سره باندې وړاو صحیح نو دا ستارت فارغ اوس کومې مخرجو چې په ترقي ورکوله یا مغزن ته معقول وخت وړاو او تا د خو هغه د معقول د باطن مش دا ستابله پرشن په دې پرشنې سره مخامخ دا ستابله پرشن بل کوم چې اکیډمیشنز لري کوم چې استادان زه اکثر مجلس کوم ځوانو شاګرد نه لایق همیشه استاد نه لایق استاد نه لایق کی دا څوک چې هغه وګر نه لایق اوس دا یو جرام استاد اوس دا به ټیکنیکلی چې کوم دا ټیچران دي د دې پروفایلینګ بدل هغه ورکه دا رنګ په جدید ټریننګز ورکه چې هغه د حالت زن فارغ نشي یعنی هغه ځان نشي دا به ورکه اوس بیا چې د سټیټ کوم نظام دی نو اوس په خوا دا دغه ورشبه پاپولیشن که زیاتېږي فوډ کمي نو چې فوډ کمیږي د فوډ د کمی نو فوډ خو ته نه شي زیاتولی هغه یو سټنډرډ وي نصاب چې تېره دورانیو کې یو فلسفه چې دی نو اوس چې دی اوس چې هر څو پاپولیشن وي نو موږ سره جینټیک انجینرینګ چې دی یو فوډ ټیکنالوجي چې دا هغه شی ختم کړي چې به پاپولیشن چې دی هغه به د وژ نه مړ کېږي دا هغه رنګه پاپولیشن ته چې دی هغه سبق هم رسېږي یو شی البته یو شی دی د بنګلادیش د ترقۍ یو ریزن مختلف ریزن کې یو ریزن دا دی چې هغه پاپولیشن کنټرول د 1971 نه بعد هغه چې مطلب 5-6 یا 5-7 د پاپولیشن 1 or 2 ته ورسوه یعنې دومره غټ ډیکلاین په پاپولیشن کې چې دی راوستو هغه یو ریزن او د ډیولپمنټ چې کوم د سټارټ د هغو سره پاتې شو هغه یې ویل اویل ټیکنیکل ډیولپمنټ هغه د ګارمنټس ډېره غټه انډسټري ده پاپولیشن دی ته به پاپولیشن کنټرول یې ټو سم ایکسټنټ اوس کوم پاپولیشن تازه ده ستا یعنې په دنیا کې دا ټایم د ګورتو زیات ځوانان چې دی هغه په بلوچستان کې بلوچستان تر ګورو زیات ځوانان اوس دا ځوانان چې ټیکنیکلی اویر وي یا پروفیشنل ډیګریز لري هغه ډیګریز چې هغه پروفیشنل دي په دنیا کې اکسپټیبل هم وي نو بیا به تاسو کې طالب ګټه زیات راځي اوس کوم دی په چې زموږ په دوبۍ او په سعودي عرب په نور ملکو کې کار کوي او دا اوس یې لري چې دا ان سرټیفاید لیبر کار یې زده دی سرټیفیکیشن نشته سره کوم چې انډین یا بنګالیان د نور کار کوي دا اوس سرټیفاید سرټیفیکیشن سره دا اوس یې لري زیات اوس دا اوس موږ یو فیلیر دی د سټیټ فیلیر دی نه د سټیټ باید د شانس دی هغه ورک سر سم سبله کوشن سر دغه باره کې دي سر ما ویلې چې کوم مطلب ته خبره کوي چې کوم مطلب پاکستان چې هغه ډاون پاور ما مطلب دا کاز چې هغه مطلب ملټری انټرونشن دی سر په دې باندې سر سټیټ دی کم دی ایجوکیشن دی ستا آرټیکل 25 ایجوکیشن دا وایي چې کوم بیسیک ایجوکیشن دی دا 1 تر 6 اپوز دی هغه پرې پر ایر سټیزن 16 ایج په سوري پرې پر ایر سټیزن لپاره سر اوس په پاکستان چې 1947 کې هغه ملټری انټرونشن دی سر ټیل ناو
سر په دې کې چې کوم دی ست مطلب یو دوه قسم پولیټیکل ساينس دوه رولز دي. یو چې ډي فیکټو دی او ډي جوري دی. ډي جوري چې دی هغه بای لا دی، ډي فیکټو بای فیکټ دی. سر پاکستان کې مې غټ کاز وایي چې ملټری انټرونشن دی سینس 1947 د وچ دی پاکستان چې هغه مطلب ک سیویلین ته هغه مطلب بیسیک ویلفیر سیټوب دا کې نه ایجوکیشن دی نه په اکانومي باندې کار کیږي نه مطلب جی ډي پی په ټاپ باندې نو چې کوم مین ځنه وایي چې دا مطلب ملټری انټرونشن دی. او سر بل کوېشن سمپل دا دی چې مطلب چاینا ته اور پاپولیشن مطلب آبادی زیات ده، بیا ګوریلا وار ولې تر اوسه پورې نه سوي سر مطلب د اوسه پورې آبادی دونه زیات لکه د لیچ دی مشتي پښتونستان موومېنټ دی یا د لیچ کم د بلوچ کم قسم پروتست کی په چاینا کې سر دا نست. ساوت هغه د خبر مستر د انټرونشن خبره او کنه اوس موږ د ایجپت حساب واخونه د نسب اون ډیولپمنټ نه دی کړی اون سټیټیک ورژن باندې ودا the extractive institutions exist extractive meaning the radina چې البته پاور یې چې دی هغه چند کسان په د پالاس کې پاور وی ورغه پاور ورغه د ملک کوم ریسورس ته هغه ځان لپاره استعمال نه هغه پول سنټرینګ نه هغه سیلف سنټرینګ نو په دا باندې هغه ته اګینس کولی هغه ته ارمي وی کني وی خبره کوي هغه کډیر مثال چې دی هغه ته افریقن سټیټ دی او ساوت امریکا چې ساوت افریقا چې راوته دا په مثبت ځان پاس هغه کې ودا ورو په ساوت افریقا کې ولدست لګیدل او چې وایټ دا کار کولای شي او د بلیک چې دا کار نشته ورته بلیک هري دا کار کولای شي بلیک کې به د بلیک فیمیل دا کار کولای شي میل دا کار کولای شي د فیمیل په بازو کا د فیمیل چې د پر زیات او د میل اوس هغه ستړیا سره وته هغه کې د ننسن منډلا د راستل 47 years they presently no other states ترکی کړه د هغه بیا د دې مصیبت او د دې بیا د سټین اخیسته ورته په سټین نه او د سټین اخستونګو سره د سټین ستاسو دا خپل پیرامیټرز ورته سټین د سنه او شوړې خبر نه راو بس نه سټین نه بیا چې دا د فچ کوم د سوکي ارټیکل 25 هیڅ دی from class 1 to آیت ارتنا پوری به سبب وایت تدغون راځي تقریبا هر سکند راځي دا به free education was free education څه مطلب دی the free education مطلب دا د standard of education star education the standard نیو دا production نیو نو په بیا تر د بغیر راوځي نو د بغیر خو نو اس اوس د بغیر خو تر راوځي او ته کار وکي خو هر یو د سکول ساينټیسټ سره ډاکټر سټډي سره غټ اکیډمیشن سټډي سره نو دا چې موږ د شروع دی دلته پارټي کدا لیکل دی 25 ا دا وایي چې ارستابه free education free education کله دی دا په free education د نن یو ورډ چې دی هغه missing the standard ته په standard ورکه تا standard ورکه ته مستعد یعنی هر ګورنمنت چې دی هغه په بیروکریټیک کلچر باندې هر ګورنمنت په بیروکریټیک کلچر پسند شي دا بیروکریټیک کلچر چې دی هغه په پولیټیکل سټرکچر غراولي پولیټیکل کلچر چې دی پولیټیکل ډیولپمنٹ سي هغه په دا کلچر افایني چې پیدا کوم بیروکراسي چې دا په دې کې به ریفارمر څنګه راوړي دا په کانسټیټیوشن افایني ایم به ډیفاین دا کوم چې د پارلیمنت سره دا لوور هاوس دی اپر هاوس دی دا به ډیفاین اوس کله دې په سلیکشن کې د یو ایلیټ بیروکریټیک کلچر انفلوئنس نو دا په دې چې د خپل پارلیمنت کې نه نو دا په ساقم نو وختونه سره اوس دا شي د چاینا سره پیدا میکانیزم چې په چاینا کې ما وکړل څه وخت دا څنګه ورولې کنه وایي په چاینا کې چې د چاینا چې کوم هغه ریفارمز ولادي ثینک ټینک کې دی کوم چې هغه سوشلیست ریفارم راوړي یا پولیټیکل ریفارمز راوړي دا یا مړو یا په کېتو کې دی یا په په جی په خپل کور کې چې هغه پکې نظام باندې دي افته چې دی فریډم نشته نه د میډیا فریډم نشته ته په پولیټیکل سیستم نشته ګټه ته پر اکونومیک سیستم نشته ګټه بس هغه سټرکچر ډیفاین کړی دی ته ځنه یو ریپورت چې ته باغ اندر لګیا و چې هغه وکړه خو نن ګور دا به خپل دا تر څو دا شي چې دا وچ کوم اکونومیکل سټرکچر دی دا انکلیسیو په دا هغه سستین دی اوس کدی دا شی لامل کوه بیا بلستا کات سټارټیږي any other question okay thank you so much